خواجه باقی بالله رحمه الله هغه یو ورځ په مجلس کې ناستو په دې ټیم کې هغه مریدانو نه یو مرید هغه د خپل پیر صاحب تعریف وکړو چې الله رب العالمین زما دغه پیر ته څومره مقام او مرتبه ورکړی دا څومره نیک بزرګ دی چې دومره ډیر خلک زما د پیر صاحب مریدان دي دا خبره چې کله کېدل نو خواجه باقی بالله رحمه الله په دې خبره په بنیاد باندې خپل دغه مرید ته تنبیه ورنکو دغه مرید دغه خبرونه منع ونه کړله بلکې دا یو قسم د پیر صفتو چې دغه مرید بیانو چې زما پیر ته الله دومره مقام ورکړی دی چې دومره ډیر خلک زما د پیر په لاس باندې بیعت کوي زما پیر خو ډیر لوی بزرګ دی نو چې کله دا خبره دغه خواجه باقی بالله رحمه الله مخامخ ذکر شو نو دی دغه خپل مرید ته دا ونه چې تغلی شه زما صفت مکوه نو الله رب العالمین ته دا خبر ډیر زیات ناخوښه شو چې کله ناخوښه شو نو دغه خواجه باقی بالله رحمه الله هغه کیفیات هغه کشف کرامات دغه شان دی هغه مطلب په هغه باندې دا ټول کیفیات بند شو او هغه عام انسان وګرځیدو مخکې به لوی بزرګو چې کله عام انسان وګرځیدو نو شپې خوب کې وده کېږي د الله په دربار کې جاري چې الله پاکه ما ته واپس زما هغه کیفیات جاري کړي الله ما ته د خپل ذات معرفت بیا راته واپس نصیب کړي الله د محبوب علیه الصلاة والسلام د انواراتو د برکاتو هغه فیض بیا زما زړه ته جاري کړي لیکن دې چې کله وده کېږي چې کله وده شو خوب ویني په خوب کې ورته ویل کېږي د الله طرف نه ورته پیغام ملاويږي چې خواجه صاحب ډیر لوی ولی الله ډیر لوی بزرګ لیکن خواجه صاحب داسې بکوي چې ستا په دغه خار کې یو مدرسه ده هغه مدرسه کې واړه واړه بچیان هغه د قرآن زده کړه کوي ته به سبا هغه مدرسې ته ځي هغه ماشومان بچي ته به وایي کم ماشومان چې په حفظ او په ناظره باندې د الله دا کتاب زده کړه کوي هغې ته به د درخواست کوي چې ای ماشومانو د الله په دربار کې زما دپاره دعا وکړئ چې الله رب العالمین زما دغه بزرګي واپس ماته نصیب کړي الله زما په دغه زړه باندې هغه فیضان بیا جاری کړي الله زما دغه زړه بیا جاری کړي انوارات فیوزات برکات دې بیا ماته نصیب شي دا به هله درته نصیب کېږي خواجه چې کله ډېر عبادت وکړي ډېرې توبې وباسي ډېر نفلونه وکړي ډېر تلاوتونه وکړي ډېر ذکرونه وکړي دا به درته نه ملاویږي لیکن لاړ شه دغه ماشومان دغه بچو ته عاجزانه دعا وکړه دوی ته عاجزانه درخواست وکړه چې دوی ستا په باره کې دعا وکړي د الله په دربار کې دغه ماشومان بچي چې کله ستا دپاره د الله په دربار کې دعا دپاره لاس اوچت کړي الله به دغه ټول برکات واپس درته درکوي دا طالبانو دومره یو مقام دی چې بزرګ هغه دې ته محتاج شو چې هغه لاړ شي دغه مدرسې ته ناظر خوا دغه شان دي د حفظ کوونکي طلباو ته محتاج شو او لاړو سبا هغه مدرسې ته چې کله تشریف راوړو مدرسې ته چې کله راغی دغه استادان ټول را پاسېدو دغه طالبان ټول را پاسېدو او دغه بزرګ استقبال به یې وکړله دغه بزرګ استقبال به یې وکړله لاسونه یې ښکل کړله دغه بزرګ ورته په ژړا شو خواجه باقي بالله رحم الله ورته جاړي ورته وایي طلبه کرامو تاسو ته زه ډېر لوی بزرګ ښکارمه ای د مدرسې استادانو زه ډېر لوی بزرګ تاسو ته ښکارمه لیکن الله رب العالمین به راته زما برکت هله واپس راکوي الله به ماته معافي هله کوي کله چې دغه ماشومان دغه تلاوت کوونکي دغه قاریان ماته د الله په دربار کې دعا وکړي دا ماشومان د الله په دربار کې دومره مقبول دي دا علم زده کوونکي خلک دا د الله په دربار کې دومره نږدې خلک دي چې دغه ماشومانو په برکت باندې الله رب العالمین د لولو اولیاء کرامو ته مقام او مرتبه نصیب کوي هم دغه مرتبه د تاسو هم خپل بچو ته ورکولی شي چې هغې ته د علم زده کړه دغه درس تاسو ورکوي نو د عالم قدر کول د عالم احترام کول خپل بچو ته د قرآن او د حدیث زده کړه کول دا په هر مسلمان باندې لازم ده دغه علم ده چې د دې په وجه باندې انسان په دغه دنیا او په آخرت کې به کامیابیږي دغه علم ده چې د دې په وجه باندې انسان د تورې تیارې د جهل نه د رڼا ته وځي دغه علم ده د دې د وجې نه انسان د خپل مور او د خور د رشتې د مقدس رشتې نه خبرېږي
دغه علم ده چې د دې په وجه باندې انسان د حلال او د حرام په مابین کې تمیز بیانولی شي. نو علم نه بغیر هیڅ یو شی ممکن نه ده. که چرته یو عالم نه وي زما استاد جنازه څوک نشي کولی، که چرته حافظ صاحب قاري صاحب نه وي بیا دغه مصلی باندې ما او تا ته څوک مونځ نشي ورکولی. نو د عالم قدر به کوو که نه انشاءالله، خپل دغه بچو نه به عالمان جوړو که نه انشاءالله.